والفرقان الحميد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارا، وذكر الموت صدقة، وذكر القبر يقربكم إلى الجنة. رواه السيوطي في جامع الأحاديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين، وعلى عباد الله الصالحين. معزز و محترم حاضرین محفل مشرانو کشرانو، د دې علاقې باشندگانو، بهر نه راغلو مېلمنو، الحمدلله والمنه، مونږ او تاسې بیا د دې حاجیانو صاحبانو په دیره کې راجمع شوي یو. د جناب محترم حاجی محمد حسن صاحب او د جناب حاجی شیر عالم خان صاحب او د جناب حاجی حافظ ضیاء الحسن صاحب او د جناب حاجی حافظ
غلام حسن صاحب دی دیره کې راجمع شوي یو. الله رب ذوالجلال دې د دوی د نیکۍ د اسای او زمونږ او ستاسې راتلل او دغه کوشش خپل جناب کې قبول او منظور کړي. معززو، د دنیا په مخ باندې چې یو ځل چا په خپله ژبه ووي چې الله، او دی په قبر کې 1,00,000 ځل ووي، نو هغه د 1,00,000 ځل ثواب د دې دنیا یو ځل الله ویلو ته نه راسي. نو مونږ او تاسې ته رب ذوالجلال دا موقع راکړي دي، باید دي چې په داسې نیکو مجالسو کې شامل شو او حتی الوسه د نیکۍ کوشش او طلب وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صاحب تپوس وکړ چې ای الناس شر، د الله محبوب په خلقو کې بد څوک دي؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې من طال عمره وساء عمله، هغه څوک چې الله ولا ډیر عمر ورکړی وي خو لیکن عمل خراب، نو دا په خلکو کې ډیر بد انسان دی. بیا ته تپوس وکړه ای الناس خیر، د الله محبوب په خلکو کې بهتر څوک؟ نو ورته وفرمایل چې قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، خوشحالي د هغه چا د پاره ده چې الله ولا اوږد عمر ورکړي وي او عمل نیک او صالح. بیا ته تپوس وکړه چې ای الاعمال افضل یا رسول الله، د الله محبوب صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې ډیر غوره عمل کم یاد؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورله جواب ورک چې په اعمالو کې بهترین عمل دا دی چې ان تخرج من الدنیا ولسانک رطبا من ذکر الله، چې کلم تر دنیا نه رخصتېږي، تاله دی اخیری لمحې د جون راشي او بیا ته وفات کېږي او په دغه وخت کې ستا په ژبه باندې د الله ذکر جاری وي، نو دا په اعمالو کې ډیر یعنی بهترین عمل دی. ځکه چې کومه ژبه د الله د ذکر نه اوچوي دا به د جهنم په اور باندې سوځي، او چې کومه ژبه د الله په ذکر باندې لوندای نو څنګه چې په دنیا کې په لول لرګي باندې اور اثر نه کوي، نو دا رنګ چې کومه ژبه د الله په ذکر لوندای د جهنم اور په هغې باندې اثر نه کوي. دا د ذکر د جز مراد تینا کل، ذکر د جبه د مراد تینا ټول بدن. معززو، نن مونږ او تاسو یو طرف ته د الله د ذکر د پاره، بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر د پاره، بل طرف ته د نیکانو صالحانو اولیاءو د ذکر د پاره راجمع شوي. سرنګ چې ما تاسو ته حدیث مبارک بیان کو په خطبه کې چې جلال الدین سیوطی رحمه الله جامع الاحادیث کې او نور د حدیثو کتابونو دارا نقل کړي دی، یو مستند حدیث دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې ذکر الانبیاء من العبادت،
دا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ذکر کول دا عبادت دے و ذکر الصالحین کفارتن او دا اولیاء اللہ ذکر کول دا گناہونو کفارہ دا و ذکر الموت صدقتن او دا مرگ یادول دا صدقہ دا و ذکر القبر یقربکم الی الجنہ او دا قبر یادول چی دی دا بتاسو جنت تا نزدیک نو دا طول ذکرون دا خیر دی ستاسو حضور کی ما صحیحہ دا قرآن عظیم الشان تلاوت کا چی رب ذوالجلال پاغے کی ارشاد فرمائی چی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے زما محبوبت تب پا دی خپل خلا مبارک دی بندگانو زما تا اوایا چی اے خلقو زستاسو دا طول دا پار دا اللہ دا طرفنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغلے دا مبارک نوڑان دی چی سمرا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تیر شوی دی آغا پیغمبران علیہم الصلوات و تسلیمات چی دی دا با دا یو قبیلی دا پارا دا یو کلی دا پارا دا یو علاقی دا پارا دا یو خطی دا پارا با پیغمبر راغلے ہو دا بل علاقی یا دا بل کلی یا دا بل خطی تپوس بردن نکے دا دے دا غی زموار نو نو دا ہر علاقی دا پارا بیل بیل پیغمبر علیہ السلام راغلے لیکن چکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا تا تشریف روڑو دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دا عام دا مشرق نوالا مغرب پورے شمال نوالا جنوب پورے اور دا مبارک دا باسط نوالا تر قیامت پورے دغه زمانہ د نبوت او د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه دادا چې د مبارک الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم را لګلې دی د مبارک نرستو قیامت پورې بل نوې داویدار د نبوت نشیرات ځکه چې اتمام د نبوت او د رسالت په د مبارک صلی الله علیه وسلم باندې وش او د مبارک آغا استی دا چی اللہ جامع دا کمالات و دا برکات و گرزاو مخکنی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی داسمو دا چا یو موجزہ دا چا سلور موجزی دا چا لس موجزی دا چا شل موجزی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چی دے سر تاپا ہر اندام موجزہ دا غی ہر ادا موجزہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات چیزی دادا یعنی حد تواتر ترسیدلی دی او لا تعد و لا تحصا دی شماری نشترے بیا هم چی تخمینن علماء کرامو بیان کردی دی نو چاوی دی چی دا نبی علیہ السلام مبارک معجزات چیزی دا 3,000 دی سو کوئی 12,000 دی خدا رضی تخمینن دا نور دا نبی علیہ السلام دا معجزات و حد نشترے یو واقعہ دا معراج چی دا اگر دا سی معجزہ چی اگر زان لپا زرگونو معجزات و بانے مشتملات زبا داغین چند جلکیان استاسو پا مخ کی پیش کم دا یو سو کرامات دا اولیاء اللہ بدا تا پیش کم زکا چی زمونگا استاسی ایمان وربانے تازہ شی زمونگ استاسی عقیدت وربان زیاد شی او داغوی محبت اللہ جل مجدہو زمونگ استاسی پسینوں کی پیدا کی معزز تفسیر روح البیان کی علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ یو خبر ذکر کردے یوزلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی ابو جہل تڑیر موجزے خودلے وے
خو لیکن هغه به ورته جادو نسبت کاو او په دغه وخت کې د یو بت ځان له جوړ کړی چې هغه سره زر او سپین زر او کوډ او بنګار وغیره را جمع کړیو او هغه مکس کړیو او دا غې نه ځان له دا بت جوړ کړیو او ټوله شپه هغه ته په سجده باندې پروت یو ځلې ورته ګیلاو څومره موده وشوه زه حضور صلی الله علیه وسلم په هر میدان کې او شرمولم زی چې دې ملامت کم او تا تر اوسه پورې اډو په غیرت کې رانه ما سره نه چرته یو خبره وکړه نه دې چرته څه حرکت وکړ نو ټوله شپه درته په عبادت باندې پروت یم په سجده پروت یم او ته د سره زما په سر باندې اډ څه غیرت نه خو چې کله ورته دا ګیله وکړه نو د بت دا یو ښی لاس وخوځاو لږ ساعت پسې دا ګس لاس وخوځاو بیا لږ ساعت پس دا ټول بدن وخوځاو بیا د هغې نه پس خبرې شروع او ابو جهل ته وی چې دا حضور صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه وایي نعوذ بالله دا ټول دروغ وایي نو ابو جهل ورته وی ته رښتیا وایې او زه رښتیا وایم وی ګوره که داسې دې راته مخکې ویلې نو زما ته به ډېره تسلي میلاو شوې وه ما ته څه پته وه ما به ته مخکې ګیله کړې وه چې تا ما سره خبرې کړې وې وی که زه چرې د نبي علیه السلام مبارک سره ورځ مقرر کم او تا یو سم او د هغه مخکې دې ودروم نو دا خبرې به د هغه په مخ کې وکړي ورته یې ولې به ونه زه د هغه نه یریږم خو نه بس ابو جهل ډاډه شو لاړو د لویو سردارانو په کورونو وګرځېده هغه ټولو ته خبر ورکړ چې یاره نن زما خدای ډېر جلال کې راغی ما سره خبرې مو کې او ما ته صراحتاً وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته راسوي دا د ځان نه وي زم د نبی علیہ السلام سره ورځ مقرروم اب زما د خدای سره مناظره هغه حیران شو یو بل ته وکړه چې بوت خو خبرې نه کوي یا خو لاسونه نه خوځوي ځان نه خوځوي او دی وی چې ځان یې مه خوځولو خبرې م را سره وکړي او بیا دا خبرې م وکړي زه صحیح ده نو علامه اسماعیل حقی رحمه الله دا واقعه نقل کوي وی دی راغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس اخر دم زما خدای ځان ته غوسک تبو زما د خدای سره مخامخ خبرې کې اب تا ته په خپل باندې ټول حال وای حضور علیہ السلام مبارک مسکی شو چیرې بوت خو خبرې نه کوي بوت خو ځان نه خوځي او دی وی چیرې زما بوت چې دی ما سره خبرې وکړي هغه ستاسو باره کې دا وی چې نعوذ بالله دې دروغ وای زفلانه ورش د بیت الله شریف د دروازې نه بهر لوی میدان کې ټیم مقرر شو مقرر ورځ باندې ډیر زیات خلق رااله دی خوا صحابه کرام ولاړ دي دی خوا ته چې دی کافران ولاړ دي قریش مشرکین ولاړ یو جمع غفیر دی او په دغه دوران کې حضور صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف دروازې سره جلوه افروز خلق شاشه ته ګوري چې ابو جهل نه دی راغلی لږ ساعت پس چغې شو ابو جهل راغی لار ولا ورکې ګوري چې خپل خدای په اوږه باندې راچولی راغی او داسې څه فاصله کې هغه بوت ودرلو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اوس به زما خدای تا سره مخامخ خبرې کی دا خلق به واوري حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه بت ته فرمایي اے بوتا
ما پیجنې او کنا زه د الله غ محبوب یم چې د کائناتو ذره ذره مې پیجنې دا راته ووایه ته مې پیجنې او کنا خو چې کله حضور علیه صلات وسلام مبارک د ابو جهل بت ته دا وینا وکړه لږ ساعت لا تیر نو چې بت دا ښی لاس وخوځاو بیا یې دا ګس لاس وخوځاو بیا یې ټول بدن وخوځاو د ابو جهل په رنګ کې لږه سرخي پیدا شو چې یاره ابتدا خو وشوه څنګه چې ما ته ښی لاس خوځولی و داسې دې ته مو خوځاو څنګه چې ما ته ګس لاس خوځولی و هغې دې ته مو خوځاو څنګه چې ټول بدن خوځولی و داسې ټول بدن وخوځولو اوس به ورته مخامخ هماغه خبرې کوي او زما شمله به جګه شي خو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې ما پیژنې او کنا نو هغه بت خبرې شروع کړي خو داسې خبرې شروع کړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم زدا گواہی ورکوم چې د الله جل مجده نه علاوه بل د عبادت لایق څوک نشته دی او د دې خبرې گواهی ورکوم چې یقینا تاسو د الله تعالی جل جلاله په حق باندې رسول او بنده یې خلق حیران شو چغې شوې ابو جهل تر اوسه پورې مونږ ته دروغ وی چې ما سره خدای خبرې کړې دي او دی راته ویلي دي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دا تاسو ته سوي دا دروغ وایي خو دا د نبي علیه السلام د رسالت ګواهیانې ورک ابو جهل حیران شو چې دالته ما ته څه ویلو دا دلته څه وایي نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډیر خوشاله شو ابو جهل خفه شو کافران ټول د ډیر غوسه شو ډیر ارستو شو او دا خپې نرمه کو دی بوتله په خانګو کې او لته ورکا داسې اوچت شو دی چته پورې او بوت په ځمکه را پرېوت ډکرې ډکرې ورته بې وقوفه بله ورځ دې سوې او دا اوس سوې تم د نبی علیہ السلام نو یریدي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر خوشاله شو د بیت الله شریف د دروازې د خوانه چې را روان شو ډیر کافران راله په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړ سبحان الله بیا د هغې نه پس چې کور ته تشریف وړه په لاره کې ګوري چې یو سړی په اس باندې سور دی بوزی یې وهلې ده توره یې په لاس کې ده او د دې تورې نه تازه وینه بهیږي په نبي علیہ السلام مبارک باندې سلام واجب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه سلام جواب ورک او بیا ورته فرمیل من انتا ومسمک تسوک استاس نام دا اغا ورتوائی انا مہین ابن عبر اے دا اللہ محبوب زمان مہین بن عبر دے انا من الجنز دا پیریانو نیما ما تاسو باندی ایمان راوڑے دیز مسلمان جنما لرے پا سفر باندی تلے وما نن چې کور ته را ورسېدم کور کې مې بیبیم ناسته وه جړلې بچي مې ناستو جړلې ما ورنه تپوس کو چې ولې جاړئ وی کور کې راته بچو او ښځې ووې چې ته خو لرې په سفر باندې تلې وې مونږ سره غم هغه بله ورځ یې زمونږ ګاونډي مسفر نومې کافر پیرې تللی دی دا ابو جهل په بوت کې ننوتی و او اول یې ښی لاس وخوځو بیا یې ګس لاس وخوځو بیا یې ټول بدن وخوځو بیا یې خبرې شروع کړي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام تکذیب بیانو
ابو جهل وی جوړ زما بت خبریو کې هغه ډاډه شو لاړو د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ورځ مقرره کا نن باغزی بیا بد ابو جهل په بت کې ننوزي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا ادبی وکي مونږ سره دا غمو چې ته په موقع باندې نه اسنه خلق په مخ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ادبی وشي مونږ زکه جاړو وی قربان د الله محبوب د سر نه میو لمبه تیر شوا او هر سمه په زبانه پری خود او ډیر پمنډ منډ میزان رو رسو خو چې می او کاته تاسو مبارک د بیت الله شریف د دروازې مخ ته ولاړ وی او دغه مسفر کافر پیریم ولاړو د په انتظار کې چې ابو جهل راشي زبداغه په بوت کې نه نوزم بس ما کلک اونی و رامي وستدل ته مې دی ونه پورې وتاړ او قربان ز درلم کله چې ابو جهل بوت راوړ په غباندې او تاسو مخ ته په میدان کې خودونو زلاړم پکې ورننه واتم کله چې تاسو عرض وکړو چې اے بوت ما پیژنې نو قربان اول خلاص مو خداو او بیا دا غس لاس ورله مو خداو او بیا مې ولدا ټول بدن خداو او بیا چې دې خبره ما شروع کی د خلکو دا ګمانو چې بوت خبره شروع ما د الله د وحدانیت او استاسو د نبوت او د رسالت گواہی ورکا د الله محبوب استاسو سترګې می ټولي دنیا ته چته کې او ابو جهل میں دا تمام مسلمانانو دا کافرانو دا قریش مخ کی میں رسوا و شرمندک دا پاکی زنن وطے وما دا بوت خبر نکئی خو بیا هم دا معجزه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وا چې دا آغی مسفر کافر پزے باندې مهین بن عبر راغه د پیرانو نا او هغه په بوت کې نه نوته او د نبی علی السلام د تکذیب په ځای د نبی علی السلام تصدیق بیان ک په خبر اورسه وی بیا چې کله تاسو خوشاله شئ زره تاسو نه مخ کې په منډه منډه عالم او بیا مې دا پیرې چې د کم دی ونه پورې تړلېو په دې توره مې ته سر کټ ک دا دې اوسم زما د تورې نه ویني ساسي دا الله محبوب هغه مې جهنم تواسو ستاسو انتظار کې ولاړم دې د پاره چې ما ته زما اولاد ته زما نسل ته د خیر دعا وکي نبی علیہ السلام مبارک ورته دعا وکا او بیا چې دې د نظر نه غایب شو لاړو دا ټول برکات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ځکه چې په پیرانو کې ډیر پیرانو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې ایمان راوړی دی ډیر پیریان هغه چې دي مسلمانان دي دارنګي عقاید جهان صلی الله علیه وسلم مبارک داغي هغه برکات داغي صحابه کرام تا داغي اولاد تا داغي د امت لولو افراد تا غره سیدلی دي چې هغه الله رب ذوالجلال د مبارک د برکت پډیرو کرامات باندې مشرف ګرځولي تاسو وګورئ حیات صحابہ دا یو کتاب دے پاغي کې دا واقعہ ذکر کړی دا بیا د دې په ضمن کې د دیوبند یو لوی عالم دی مولانا اشرف فرید تانوی صاحب هغه حکایات صحابه په نوم باندې دغه تلخیص لیکلې دي او پاغه کې دا خبره ذکر کړې ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم اول یار غار دی او د نبی علیہ السلام په خله مبارک وته صدیق لقب ملو شوی دارنګي د تمام جهان د خلق ایمان په یو پلک د تلک د میزان کې او یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان په بل تلک کې نو دا بچ دې د ټولو خلقو د ایمانونو درون شي ادا سي هستی وا
د مبارک یو ځلی خپل لور مبارک بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته